السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا بعد المشيد يعني قدام كان موجود مع ذكر زمان كان موجود من قصة ذكر هو ذكر زمان كان بلها المادي. لو كلا كان يمكن ذكرونه ده غرباء مسكين أو نادر أفراد ذكرون ده بلها المادي. دينا إلى كمر زمان كان تاسو يو جهان مننا تكرر لان كان خالات تيمو تمرا كو تاسو نا با يوسف توالد كو خاطر بندر ما تاسو دا خدمات كان بپټنی دا په دنیا ته ښکاري د معاشرې د غریبانو لپاره او د وکلاو لپاره یو جهان خدمات دي تاسو نو د وکلاو خدمات په تفصیل سره وایي چې دا تاسو د وکلاو لپاره څونه خدمات نو په تشریح ډېر کړی دي او روان ټایم کې څونه د کوشش ته جاره د وکلاو لپاره په موږ خپل سرګرمي چې هر څه سرګرمي دي هغه موږ استعمالوو په دې باندې راته تفصیل سره دغه واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې تاسو شکریه چې موږ ټایم راکړو چې دا څه خبرې وکړو. حقیقت دا دی چې خبرې خو ډېرې زیاتې دي. زه به دا ووایم چې تا دا وویل چې د وکلاو نو زما تقریبا د 40 سالې پورې وکالت وشو او په دې 40 سال کې ما لکه هر اونټنی جوړېده، ډېر اونټنی جوړېده. مردان کې وکالت و، بیا د مردان رالو تحبیل کې تحصیل جوړ شو. د تحبیل کې چې تحصیل بلډینګ نه و، موږ د ټیمې په یو وړوکي غونډه دغه کې ناست وو. د هغې نه پس بیا دې تحصیل ته رالو. مطلب دا دی چې د مردان نه ما خپل خدمات شروع کړي د خدای په فضل. هلته ما وکیلانو ډېر ښه خدمات کړي. هلته د ناستې ځای نه و، دا کچه چپلې وې، چپر و. نو ما ارباب جهانګیر صاحب وزیر اعلی او هغه وخت ما کوشش وکړ او په لاوله پیره ما د یو فقیر باندې بنیاد کېښوده د خدای په فضل. اوس به پکې شوي خو هغه په لاول بنیاد بیا مه ایښي. بیا چې موږ کله تحبیې ته رالو نو موږ په کمیټې په دغه کې هلته خو دومره لوی ځایونه نه وو، د وکیلانو ناستې ځای نه وو، عدالتونه نه وو. نو بیا دې تحصیل کې وکیلان ما مجبور کړو موږ دلته رالو. د دې نه باونډري والو نه پکې څه نور دفترې وې، نه د وکیلانو ناستې ځای و، نه پکې لارې ګودرې وې. نو موږ رالو نو څه ورځې خو تکلیف و، خو بیا د خدای په فضل دلته یو وزیر صاحب و، نو هغه سره موږ رابطه وکړه. یو میا صاحب اوس وفات شوی دی د پېښور. نو هغه ته موږ وویل چې یاره موږ دغه شان د نوي تحصیل کړو. نو هغه ډېر ښه سړی ما ته وویل زه به درس شم. نو بیا دلته راغی، بیا ورته موږ درس وښوده. نو په هغې کې دا زه چې کوم ځای ناست یم تقریبا فوري CNW ته 15 دفترو د وکیلانو اډر وکړو. د یو لویه برنډه یې موږ جوړه کړه. د هغې نه پس دا سړکونه کندې وې، دوړې وې، دی یې بیا جوړ کړه. او مطلب دا چې باونډري وال بیا ورو کېده ورو کېده ورو کېده. نو زه بیا ډېر په فخر سره وایم چې تحبیل تحصیل واحد تحصیل دی په دې صوبه کې چې په دې کې تقریبا د هر وکیل دفتر دی. که ډېر نوي هلکان راغلي د هغوی نشته، د هغوی دفتر یې وشي انشاءالله. باقي نور سهولتونه عدالتونو سهولتونه شته، ججان ټول پوره دي. او انشاءالله زموږ کوشش و چې موږ به دا جوډیشل کمپلیکس کړو. که خیر خو هغه لاست یېر زه صدر نه شوم. نو انشاءالله که سخت خدای مله دا مقرره کړه نو زما به د اول کوشش جوډیشل کمپلیکس وي او د وکلاو چې څونه خدمات دي ما کړي دي، خو چې کم پاتې که د هغوی میډیکل فیسیلیټیز دي، که د هغوی نور داسې مسایل مشکلات دي، انشاءالله دا ټول به کومه یو خبر به که خیر زما نه پاتې کېږي انشاءالله. کمر زمان خان دې نه علاوه تاسو د تربیې بار صدر چې کوم دی دا تقریبا څو ځله پاتې شوی دې باندې راته خبر وکړئ چې تاسو د تربیې بار صدر څو ځله پاتې شوی یې؟ زه تقریبا 20 پېرې تربیې بار صدر پاتې شوی یم او که خدای پاک سخت تعلق کړم دا به 21 مرتبه شي. او زه به ډېر په فخر سره ووایم د الله تعالی شکریه ادا وکړم او د خپلو تربیې د وکیلانو خاص کر د ملګري وکیلانو شکریه ادا کړم چې زه د دوی په وجه باندې لکه دا عزت ما له خدای راکړی. او سخت کال بیا هم زه شکریه ادا کوم د ملګري وکیلانو چې زموږ پروس کال په دې وجه الیکشن بیله چې زموږ یو ګروپ ناراض شو. نو بیا په کوششونو باندې د ملګرو د ټولو مشرانو خاص کر زه په اخر کې بیا زموږ د میر مردان حمایت علمایات چې هغه هم وکیل دی او بیا شکیلزاده خلیلوکیک چې د ملګري وکیلانو صدر دی. د هغوی په کوشش باندې فاینل ډېر کوششونه پکې خلکو کړي. په فاینل موږ یو شو او زه په متفقه طور د ملګري وکیلانو صدارتي امیدوار کړم. او بیا سره نور خپلو ملګرو د ملګري وکیلانو د مشرانو د پیرونس د یونس خان د هغوی بیا شکریه ادا کوم. اقنواس خان زموږ ملګری دی، سلمان خان، مقصود خان او ټولو ملګرو، کریم خان
د هغوی په کوششونو باندې بیا زموږ انټرنل کوم نور ملګري دي د هغوی سره زموږ هغه دغه جوړ شو کمبینیشن نو بس ټول ملګري سوای د پی ټي آی نه نن زموږ یو ګرینډ الاین جوړ شو او د هر یو دغه تنظیم پکې دغه دي انشاءالله زه دا امید کوم که خیر وي چې سخت خلکونه ډېر خوښ شوي د خدای فضل دغه صدارتي الیکشن ته کړو زه په دې کې ټول کردار د خپل ملګري وکیلانو او بیا د نورو کوم ملګري دي د هغوی هغه تعاون شکریه ادا کوم چې هغوی دومره لوی همت وکړی. قدرمندو قمر زمان خان د تحبیب صدر د شلو پیرو پورې پاتې شوي دي که دا